وکذالک هم دارنګي بعثناهم را پاسول منګ دي لیتساءلوا بینهم چې د یو بل نه تپوسونه وکي. قال قائل منهم کم لبستم اویل پکی یو ویونکی چې څومره وخت مو تیر کو. قالو اویل دویم کس لبسنا یوما او بعد یوم یو ورځ پورا یا نیمه. قالو بیا ټولو صلاح وکړه ربکم اعلم بما لبستم رب ته مو ښه پته ده چې څومره وخت مو تیر کو. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة پس اولیږئ یو کس په پیسو چې دا دی ښار ته. فلینظر خو ودي ګوري ایها ازکا طعاما چې څوک حلال خوراک تیاروي. فلیاتکم برزق منه پس د هغه نه د خوراک راوړي. ولا یتلطف خو نرمي دي کوي. ولا یشعرن بکم احدا چې ستاسو باندې څوک پوه نشي. انهم ان یظهروا علیکم ځکه که د ښار خلک په تاسو غالب شو زورور شو کابو او کنټرول یې وموندو. یرجموکم یا خو به تاسو سنګسار کی. او یعیدکم فی ملتهم یا به موافس کفر ته واړئ. ولن تفلحوا اذا ابدا او بیا به تاسو هیڅ چرې کامیاب نشئ. اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم سمود پس یعنی دا 309 سال پس نه د پاس 300 کاله پس منګ دی را پاسول د څه دپاره د دې دپاره چې دی یو سوال کړی او هغه سوال یې څه ینشر لکم ربکم من رحمته چې الله تاسو را پټ کي په خپل رحمت کې د الله نه دی سوال کړو چې اخو غار دی په غار کې خو به هېڅ سهولت نه وي هېڅ قسم داسې کار او داسې هغه څه ورته وایي څیزونه به پکې ني چې هغه د داسې قسمه خلکو چې هغه د غټو خلکو اولادو د هغې ضرورتونه پوره کړي. خو بس خدای پاک موږ باندې رحمت وکړي په تا باندې مو دلته کې تکیه او تا باندې مو اعتماد کړی دی. نو په دې وجه الله پاک وایي دې باندې چې کوم وخت ما تېر کو نو د دې پته به دې ته الګې لګېده چې الله موږ باندې څومره رحمت کړی دی چې دې را پاسېدلې وې. نو الله پاک وایي دې موږ وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم دې موږ را پاسول چې د یو بل نه تپوسونه وکړي خپل حالت ته لږ وګوري. قال قائل منهم اویل یو ویونکي کم لبستم څومره وخت هم تېر کو. اکثر مفسرین وایي د ده نوم مکسل مینا و چې ده تپوس وکړو. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم نو بل کس والا جواب ورکو یا پورا رز او یا نیم رز. په دې کې وایي زیات حساب کوونکي چې کوم نو هغه نوم مرنو شو نو هغه ورته ووایي چې یا خو پورا رز تېره کړې ده ځکه چې وایي دې کله ور داخلېده نو خو دې په مازدیګري کې وتي وو د بادشاه دربار نه پس چې وته مازدیګری و او چې کله را پاسېدو نو وایي سارو هغه وخت کې 10 بجې وې نو هغه یو ورته وایي چې یاره یا خو مو چې کوم دی نو نیمه ورځ تېره کړې ده بس شپه مو وکړه او سهار را پاسېدو یا مو ښه پوره ورځ تېره کړې ده چې د یو مازدیګر چې کوم دی نو وده شوي اوس را باندې بیا سهار شو نو پوره شپه را باندې هم راغلې ده. قالو چې بیا کله خپلو حالاتو ته وکتل قالو نو وی یاره ربکم اعلم بما لبستم یاره رب ته ښه پته ده بس الله ته ښه پته ده دا فضول مسلې دي دا فضول سوالونه دي چې موږ د وخت حساب کتاب کوو. خو الله پاک وایي ما ورته دا خبره واضحه کړه چې اوس تاسو ته به اندازه ولګي چې څوک د الله شي نو الله پاک په هغه باندې خپل فضل او خپل کرم څنګه کوي. نو اوږي شوي وو څه خوراک ورسره وي پروت مو 309 سال پې تېر شوي وو څه خوراک ورسره بلکل تازه پروت وو خو هغه لږو. نو په دې وجه باندې فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة صلاح یې وکړه وی یاره فبعثوا اولیږئ احدکم یو کس بورقکم هذه په دې پیسو سره ورلې پیسې ورکړئ الى المدینة دې ښار ته. فلینظر ایها ازکا طعاما خو لاول نه دې وګوري چې کم یو کس پاکیزه خوراک تیاروي نو فلیاتکم برزق منه د هغه نه دې والي خوراک. ولیتلطف نرمی دی وکي په خبرو کې چا سره جګ جګړه مه کوئ. ولا یشعرن بکم احدا چې څوک در باندې خبر نشي. ګوره الله پاک دلته کې یو اهم اصول اخل چې
هغې چې صرف دا نه فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة صرف دا یې ونه وي چې یو کس خوراک راوړي نه وي فلینظر ایها ازکا لکم ونی ګوري چې حلال خوراک څوک تیاری منګه خو په خپله باندې چې کوم دی نو چې خوراک کوو نو مونږ وایو چې بس ډیري او ترسکوني اگر که هغه مردار او هغه پارمیان چې کوم دی نو غورځولي شوي چرګاني مونږ پکې دا نه ګورو چې کوم یو سړی چې کوم دی نو هغه صحیح دی کوم یو سړی پاک دی او کوم یو سړي خوراک هغه حلال دی نه خو چې بس ترسکون خوراک وي نو په دې وجه باندې زمونږ جسم ته هغه څه داخل شي چې کوم چې کوم دی نو مونږ مخکې په دې کې یو خبره کړې وه چې کوم حجاج بن یوسف داخل کړي وو چې هغه به کومې علاقې ته ته زور ظلم به کو نو چې کله بابل ښار ته راغی نو د بابل ښار په باره کې ورته وي هغه خپلو مشیرانو ووایي چې دلته به ګوره ډېر خیال ساتئ دلته یو پیران دي او هغه مستجاب الدعوات دي بس خو چې خیري وکړي لږي چې دعا وکړي لږي بیا ورته وایي چې ښه دا خو به راته ښه خبره وکړه وی خپل سپایان یې ولېږلو چې ته شپونکي وګورئ او ګډې او بیزې ترې نه په زوره باندې یو پنځه شپږ راولئ بس وي هغې لړه وی په زوره باندې یو پنځه شپږ ګډې راوسوي هغه چې کوم دی نو وي کسانو هغې دا پیرانو له دعوت ورکړو او وی ورته یې وی چې هم دا ګډې وله او دا شیلې دا وله دغه کې پاخه کې وی چې رال نو هغې تپوس ونه کړو بس خو خوراک تیار و بس هغې ورته کېناستو او بس وی خوراک یې وکړو خو چې خوراک یې وکړو دعا یې وکړه که نه نو هغه ورته وایي چې دی نه هم دعا قبلېږي او نه هم خیرې قبلېږي اوس مزې کوې وی هغې ورته وایي چې ولې وی ورته وایي چې حرام مې در باندې وخوړل تر اوسه پورې ستاسو په خېټه کې د حرام رش نه و الله مو دواړه قبلول خو تاسو زما نه تپوس ونه کړه چې بھائی ته خو بادشاه یې تا زموږ دپاره څه انتظام کړی دی خو بس ورلی پې بس تاسو جسم ته ما حرام ور داخل کړو وی بیا به هغې لګیا او خیرې به یې کولې خیرې به یې نه لګېدې ځکه چې د پیغمبر علیهم السلام د صحابو دپاره دا تربیت و د هغې د تربیت دا طریقه وه چې یو ورځ وله چې کوم دی نو یو صحابي د پیغمبر علیهم السلام له د روجماتي دپاره پی راولېږل نو پیغمبر علیهم السلام چې چا ونه راوړي نو هغه ته یې ووایي چې ته ورشه تپوس ته وکړه چې په دې باندې دا بیزه چې دې باندې کومه ګیا خورولې ده دا ګیا د کوم ځای نه راوړې ده نو هغه لړ دی چې صاحبین یې تپوس وکړو نو هغې ورته وایي چې دا ګیا زموږ د خپل پټي ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا تپوس ترې نه وکړه چې دا بیزه دا د دې خپله ده او که نه په برخه ده نو بیا لړو تپوس یې دی وکړی دی وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي دا زما خپله ده وی چې راغی نو درېیمه پیره باندې بیا پیغمبر علیهم السلام ولیږو چې د دې نه دا تپوس وکړه چې دا تا په خپلو پیسو اخیستی ده که د بل چا په پیسو دی اخیستی هغې ورته وایي چې ما په خپلو پیسو اخیستی ده نو پیغمبر علیهم السلام هغه د روجماتي لپاره کېښود په یو بیزه کې 3 سوالونه وکړو دا یې ونه کړه چې بس خو پی راغلي دي موږ خو کور دا تپوس هم نه کوو چې بهي زه خو چې سهار تلم نو خو ما پیسې نه دي پرېښي او کور ته چې کوم دی نو خوراک راغلی دا خوراک چا راوړی دا خو ډېره لویه خبره ده چې موږ وایو چې هغه سړی نیک دی او که نه بد دی یعنی حرام کوي که حلال کوي چې د بینک والا خو نه دی چې د بیمې والا خو نه دی چې دا پردی پولې پټي خو نه ریبي چې د کونډې خو نه لګوي چې د پردی اوبه خو نه شلی نه مونږ دا خو ډېر لویه خبره ده مونږ وایي بهي چې خوراک یې مونږ له رالیږلی دا ډېر شی ده او بیا مونږ وایو زمونږ دعاګانې نه قبلېږي نو دعاګانې به زمونږ څه قبول شي چې زمونږ په الله پاک باندې اعتماد نه دی پاتې شوی ابوبکر صدیق چې کوم دی نو د هغه غلام هغه له به چې کله هم خوراک راوړو نو به ترې تپوس کوو د چا نه دی راوړو چا دله درکړو د کوم ځای نه دی راوړو پس د هغې نه به یې خوړو و یو ورځ داسې چلو شو چې هغه له خوراک راوړو ابوبکر صدیق له وی ابوبکر صدیق بس وی ډایرکټ ډوډۍ واغسته نو هغه ورسره وخاندله غلام چې نن جوړجي ډېر زیات اوږي تاسو زما نه تپوس نه کړه چې د کوم ځای نه دی راوړی ابوبکر صدیق هغه دویمه ډوډۍ کېښوده ورته وایي چې چا نه دی راوړی چې دا پلانکي مشرک د زوی واده و نو دا راله هغه راکړی دی چې دا ابوبکر له اوسه بس ابوبکر صدیق په تالو کې ګوته ورکړه او دومره الټۍ وکړه چې بېهوشه شو نو چې کله هوش کې راغی نو هغه ته یې وی چې آینده داسې مه کوه
دا که چېرې ما واپس کړی نه وي اوس ما ته پته ولګېده ما معده کې څه نشته نو که زما سام وموتې وي ما به دا چل کوم ځکه چې کله دې ته د حرامو رش لړو بس کیسه ختمه شوه بیا دا ستانه عبادت قبلیږي نو دعا به دې د کمې قبولې شي نو دعا د قبلېدو دپاره دا لازمي خبر دی چې سړی معلومات وکړي نو په دې وجه باندې هغې وي چې ایها ازکا طعاما دی اشرف علي تانوي صاحب یو ښکلی غونته خبره لیکلې دا یو خبره پکې کومه رایاده مې شوه دې سره ریلیټډ چې یو سړی دا وایي چې بهی زما بله ذریعه نشته او ماله به څنګه چې کوم دی نو دلته کې بل خوراک اوس د ده نه زه تپوس کوم او دا سړی چې کوم دی نو دغه دی دا رشوت والا دی سود والا دی یا ښکاره ما ته پته چې دا حرامخور دی خو ماله به خوراک بل څوک راوړي دا ټایم د خوراک دیم نه چې بل څوک ما ته راوړي نو د ده را بیا چې ما باندې خبردار یې حلالي او د دې اجازت هم دی نو اشرف علي تانوي صاحب وایي چې یو پیره ماسخوتن تیر چې کوم دی نو یو مسافر یو جومات ته راغی نو پخوا به د جوماتونو کې خادمان اخونان به پکې وو او خادمان به وو پکې نو یو بوډا بابا د جومات خادم او به جومات چې کوم دی نو بس چې خلک به ووته بس به جلنده کوه پکې سملاست نو یو بابا ته یې وایي چې بابا ما نه به د شپې دپاره ځای راکړي نو هغه ورته وایي چې د روټۍ ټایم نه دی روټۍ نشته یا ورته وایي چې روټۍ نه نه غواړم د شپې دپاره ځای نه غواړم بابا وایي چې دونه تېر ماخوستن راغلی دی خو ده ته به د روټۍ هم ضرورت دی به وږي بس وی هغه ورته چې بس راځه بس زم یم بس تم سملی یو طرف ته وی چې راغی نو وی دا بابا ول لږ ساعت پس خواله راغی ورته یې وي اوږي نه ورته وی چې او ورته یې وي روټۍ درله راوړمه ورته وی چې څه دې پخ کړي دي بابا ورته وی پیتي ورته وی زه پیتي نه خورم نو بس دا بوډاګان خو اسم د دې لږ رګونه داسې تنګ شوي غونته وي نو دوی خو اسم زر بمبار کېږي 11,000 لین ته جوړ شي بس هغه ورته وی چې اوږي مې مسافر مې او زړه دې مزیم غواړي زه خپل کار کوه سمله او بس وی بابا راغی نو به چې نور کله به چې کوم دی نو ځان له دې سار داسې پرېښوده وی چې ودرېږه چې پته دې ولګي دا د جیم شپه چې په تا باندې نه راوځي که نه چې دې پیتی پسې ته راځئ او که نه بس وی په کاسه کې ماته کړه او سړی چې غوسه وي نو خوراک هم ډېر کوي بس وی غونډه یې وخوړه وی ودرېږه ستا به پته ولګي وی چې داسې دا نیمه شپه شوه که نه د جومات دروازه وټاکېده اشرف علي تانوي صاحب وایي دې را پاسېد ورته یې وایي څوک یي نو هغه ول اواز ورکړه د محلې کسو چې د پلانکي یم وایي څه کې نو وی هغه خو چې کوم دی نو چونکې هغه ورته وي دا خبره مې په ورته وي بابا ورته وي چې ته بس څه خورې نو هغه ورته وي چې چرګ او پوله وبخورم وی هغه ورته وي چې بس په تمه شه تاله به چرګ او پوله په دې نیمه شپه کې راشي یا سړي ورته وي چې پلانکي یم وایي چې څه کې وایي چې یاره زما یو ورور چې کوم دی نه هغه روک شوی و مور مې منښته کړې وه چې که الله را پیدا کړو نو د جومات استاد جي له یا د جومات خادم له به چرګ او پوله ولېږم نو چرګ او پوله مې راوړی دی بس وی بابا بمبار شو ورته وی دا د چرګو د پوله وخت چې تا دا ما دې راوړو ځکه چې په خپله خو یې تر مری راغلی خو پیتی باندې الله باندې چې وي څنګه ګمان وکړي نه هغه شانتي که نه نو بس وی ورې ورته کوله وکړو وی هغه ورته وی چې چونکې هغه دور خو د پارمیانو و نه چې بس په یو لمبه پخېدو ورته وی چې بهر د ډېرې مودې چرګو نه بس خو چې هغه پخېده نو دا ټایم شو بابا راواغسته کاته را کاته وته سړي پسې لاړ وی الله ته یې والا ورکړه چې پسه د چرګو پوله پته مې راځې راغی چرګو پوله وخوره نو هغه ورته وی چې بابا خفه کېږه مه خو الله وایي چې زما نه دې څنګه تمه وکړه هغه شانتې یم تا دې نه د پیتی تمه کوله په ته یې پیتي وخورله او ما دې نه د چرګو پوله تمه کوله په ما یې چرګو پوله وخوره دلته کې چې کوم دی نو خبر مې په دې ایها اسکا طعاما کې کوله چې وی ګورې خوراک پاک وګورې انهم ان یظهروا علیکم کچری دی په تاسو باندې غالب شو د دې ښار خلک که تاسو هغې سره چې کوم دی نو تاسو وپېژنئ یا تاسو چا سره چې کوم کس یې ولیږه هغه ته یې وي کچرې ته ریزنینګ کې کچرې ته مسلې جوړئ جګړه کول غواړئ نو ګورې دا خلک به دې وپېژني نو په دې وجه باندې نرمي کوه او چې څوک درنه خبر نه شي کچرې دې در باندې غالب شو نو یرجموکم یا خو به د سنګسار کی او یعیدکم فی ملتهم یا به د کفر ته واپس واړئ او ګورې ووره ولن تفلحوا اذن ابدا نو بیا ګورې ناکامي ده که سنګسار شوې نه خو شهید شوې خو دا دغه چې کوم دی تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب وایي دا ولن تفلحوا اذن ابدا دا او یعیدکم فی ملتهم سره لګېدلی دی چې ګورې که کفر ته واپس واړو دی هېڅ چېرې به کامیاب نه شي نقصاني به شي نو په دې وجه باندې نرمي کوه جګړه مه کوه
خوراک پاک وګوره او چې خلک دې مونږ پیژني. بسم الله الرحمن الرحیم وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم ومدارنګ دی منګ را پاسول چې د یو بل نه تپوسونه وکړي. قال قائل منهم اویل یو ویونکي به دې کې کم لبستم څومره موده مو تېره کړه. قالوا اویل بل کس لبسنا یوما و بعد یوم یو ورځ یا نیمه ورځ. قالوا ربکم اعلم بما لبستم بیا یې خپلو کې ووی چې الله پاک ته ښه پته رده مو دی. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة پس اولېږئ یو کس تاسو نه په دې پیسو سره دې ښار ته. فلینظر ایها ازکا طعاما پس ادی ګوري چې د کم یو خوراک پاک او حلال دی. فلیاتکم برزق منه او خوراک دې راوړي. ولیتلطف خو نرمي دې کوي په خبرو کې. ولا یشعرن بکم احدا چې څوک پوه نشي په تاسو. انهم ان یظهروا علیکم کدا خلق تاسو باندې غلبه وکړه یرجموکم یا خو بم سنګسار کې او یعیدوکم فی ملتهم یا بم واپس کی کفر ته. ولن تفلحوا اذا ابدا او په دغه وخت کې به ګورې کامیاب نشئ.